اشد صحابه کرامو زندگی وګوره چې هغوی ته به خلکو وکتل د هغوی د اخلاقو د وجې نه د هغوی د کردار د وجې نه خلک به چې کوم دی غیر مذهبه مسلمانان شول، غیر مذهبه په ایمان کې داخل شول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقو په وجه باندې ډېر غیر مذهبه چې کوم دی هغه مسلمانان شوي دي. ډېر خلک چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو د اخلاقو د کردار په وجه باندې د اسلام په دایره کې داخل شوي دي. ورانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله داسې اخلاق ورکړي. يهودي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې س قرضو س دینارونه په هغه باندې قرضو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې ما ته زما قرضه راکړه. حالانکه په قرضې اخیستلو کې چې نبی علیه السلام کومه نیټه هغه سره کړې وه په هغه نیټه کې لا ورځې باقي وي. دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سختي شروع کړله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په سختۍ باندې خبرې کول شروع کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي زما قرضه مال راکړه، په دې ټیم باندې مال راکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي زما سره خو په دې ټیم کې هیڅ نشته دی، نه را سره دینارونه شته نه را سره بل څیز دی چې زه ستا د قرضې په بدله کې هغه درکوم. دې یهودي ورته وفرمایل چې زما د الله په ذات باندې قسم وي تر څو پورې چې تا زما قرضه نه راکړي زه به د دې ځای نه خوځېږم نه، په دغه ځای باندې به ناست یم، ماله به زما قرضه راکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بیا خو ټیک ته زه به هم ستا سره دلته ناست یم، زه به هم ستا نه ډکېږم نه، یا دا چې ته ما ته د ډکېدو او د تلو اجازت وکړې زه به هم ستا سره ناست یم. حدیث مبارک کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونځ په دغه ځای وکړو، د مازدیګر مونځ په دغه ځای وکړو، د ماښام مونځ په دغه ځای وکړو، د ماسخوتن مونځ په دغه ځای وکړو. ټوله شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام ویښ دی د یهودي سره، سهار مونځ نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځای باندې وکړو. یو شب روز نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې یهودي سره په دغه ځای باندې ناست و، په دغه ځای باندې. کله چې سهار شو يهودي وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول اشهد ان محمد رسول الله کلمه یو مسلمان شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې زما نیم مال چې کوم دی هغه ستا په قبضه کې شو او ته چې ورسره سکه د الله رب العالمین په لار کې سرنګي استعماله او لګي تا ته اجازه ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے د الله رسوله ما پتا باندې دا سختی د دې لپاره وکړه چې زستا اخلاق وګورم، زمانہ سختی پتا باندې رسول وجنه وا پتا باندې د ازمیخت وجنه وا د امتحان وجنه وا ما ته ازمایلې چې ته د الله رب العالمین رښتینی پیغمبر او کنه ما پتا باندې ازمیخ کو. ځکه ته موږ په تورات کې لیکلو ستا صفات باندې کې ذکر کړو، هغه صفات داو چې آخري پیغمبر چې کوم راځي داغه نوم به محمدي، د پلار نوم به عبد الله، په مکه مکرمه کې به پیدا کیږي، د مکه مکرمه نه به مدینه منورې ته هجرت کوي، هغه به په بازارونو کې چې کم دی شور نه کوي، خبرې به نه کوي، بد مزاج به نه، بد اخلاق به نه، داغه اخلاق چې کم دی هغه به د بد اخلاقۍ په مقابله کې سیوا وي، هغه به بد اخلاقی بد مزاجي سختی په بچا باندې نه کوي. ما ستا اخلاق قتل چې پتا کې هغه صفت شته او کنه ما هغه صفت پتا کې 100% اومندلو زه اوس چې کوم دی مسلمان شو، ایمان راوړو مسلمان شو د اخلاقو په وجه باندې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ښه کردار په وجه باندې، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ښه معاملاتو په وجه باندې يهودي ته ایمان نصیب شو.